بسم الله الرحمن الرحیم۔ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। द जुमे मुबारक ورځ ده او د رمضان مبارک میاشت ده. اول لس ورځې دا د رحمت دي، دویم لس ورځې دا د مغفرت دي، دریم لس ورځې دا د جهنم نه د خلاصېدو دي. عزیزانو منګ او تاسو په دویمه عشره کې روان یو چې اوس په دریمه عشره کې د اعتکاف په شانتي یو عمل راځي. د هغې باره کې به یو څو خبرې کوو. الله پاک په قرآن کې فرمایي ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. وی تاسو خزو سره مه یوځای کیږئ په کم وخت کې چې تاسو په اعتکاف کې ناست یئ. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. تاسو خزو سره مه نږدې کیږئ چې تاسو اعتکاف ته ناست یئ په مسجدونو کې. یوه خبره خدا ده چې اعتکاف معنی څه ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کړی دی، څومره وخت یې کړی او څومره ټایم یې کړی دی. او بل دا ده چې د ښځو اعتکاف څه حکم لري، چېرته به ښځې اعتکاف ته کیني او د اعتکاف ثواب څه شی دی او د اعتکاف فایدې څه شی دي او د اعتکاف باره کې به یو څو مسلې په آخره کې بیانوو. عزیزانو اعتکاف ویلې کیږي الحبس، العکف په معنی د الحبس، ځان قید کول. دا سړی لس ورځې په جماعت کې ځان قید کی، ځان محبوس کی، په جماعت کې اوسیږي، د جماعت نه د بهر د وتلو بغیر د ضرورت نه ورته اجازت نه وي، اعتکاف ماتیږي. نو یو معنی دا شوه. اعتکاف درې اقسام دي، په درې قسمه باندې اعتکاف دی. یو واجب دی، یو سنت مؤکده علی الکفایه ده او یو مستحب اعتکاف دی. واجب اعتکاف یو سړی منښت وکړي چې زما پلان کې کار وشي، زه به اعتکاف کومه، 15 ورځې کومه، 10 ورځې کومه، 2 ورځې اعتکاف کومه، 3 ورځې اعتکاف کومه. منښته کوي، په منښته کې د اعتکاف منښته وکړي. زوی مې کېږي چې دا وشي زه به اعتکاف کومه یا بل داسې څه ومني په ځان باندې. دا واجب اعتکاف دی، په دې کې روجه شرط ده او په جماعت کې به دغه ورځې تیری چې کوم ورځې اعتکاف منښتې کړې ده روجه پکې شرط ده، روجه به هم نیسي. یعنی یو سړی منښته وکړي زما زوی وشي زه به 10 ورځې اعتکاف کومه، په ځان باندې یو منښته ومني یا 15 ورځې یاد کړي، دا به راځي جماعت کې به کیني 15 ورځې او روجه به هم نیسي. ولې دا خو به روجه نه وي که نه، ځکه چې ده خو به منښته نور ورځو کې منلي که نه، او دا به روجه ضرور نیسي. یو اعتکاف سنت مؤکده علی الکفایه ده چې دا کوم په رمضان المبارک په آخري عشره کې کیږي. دا اعتکاف سنت مؤکده علی الکفایه ده معنی څه شوه؟ که په علاقې کې یو کس 2 کېناستل
نه د ټولې علاقې ذمہداري د ټولې علاقې سټ ته فارغ شو او که په علاقه کې یو کس دوه کې نه ناسته ټوله علاقه مجرم ده په دې باندې. یو اعتکاف مستحب دی. مستحب اعتکاف سړی جمعات ته رادننه کیږي مونځ دپاره د اعتکاف نیت وکړي، همداسې رادننه کیږي د اعتکاف نیت. دا مستحب دی، په دې کې دا شرط نشته چې یو ورځ به یې روژه به یې د نورو دوو کې د روژې شرط، په دې کې دا شرایط نشته. په دې کې 10 منټو دپاره راغلی، 1 منټ دپاره راغلی، 5 منټو دپاره راغلی، د اعتکاف نیت به چې رادننه کیږي د اعتکاف نیت به وکړي، الله پاک به تا ته د نفلي اعتکاف ثواب درکوي. دا د اعتکاف 3 اقسام من بیان کړ. عزیزانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم اعتکاف کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول عشره کې اعتکاف وکړ، بیا دویم عشره کې اعتکاف وکړ او په دریم عشره کې اعتکاف وکړ تلاش د لیلۃ القدر دپاره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لیلۃ القدر د شپې تلاش کو چې دا لیلۃ القدر په اوله عشره کې ده که په دویمه کې ده او که په دریمه کې ده. د دې د تلاش دپاره 3 عشرې یو میاشت مسلسل رسول الله مبارک دا اعتکاف کړی دی. خو چې کله ورته معلومات شو چې لیلۃ القدر په آخري عشره کې ده، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا مسلسل آخري عشره کې اعتکاف کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی په ټولې زندګۍ کې اعتکاف کړی دی. مدینه کې چې څومره وخت تیر کړی سیوا د 3 ځایونو نه، یو د جنگ بدر پر اتک کې د رمضان میاشت تیره شوې وه، هلته اعتکاف ته پاتې شوی دی. یو فتح مکه کې ته پاتې شوی دی او یو دریم ځای کې ته پاتې شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ بی بی فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف ته کېناسته. ما ته تپوس وکړو چې ای د الله رسوله ته اعتکاف ته کېنې موږ به هم کېنو. وایي هغې موږ ته اجازت راکړه، ما ته هم اجازت راکړه. حفصې او زینب رضی الله تعالی عنهن موږ 3 واړو ته اجازت راکړه. وایي رسول الله مبارک چې کله وکته بهر خیمې لګېدلي وو، داسې خیمې وو په دې کې. وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تپوس وکړه دا خیمې د چا دي؟ وایي دا د عایشې بیبي دي او د حفصې بیبي دي او د زینب بیبي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصه شو، وایي تاسو ثواب په کومې طریقې باندې ګټئ؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته امر وکړو زما دا خیمه هم لرې کړئ. په هغه کال باندې نبی علیہ السلام اعتکاف ته کېناسته. دلته نه یو مسله معلومیږي چې سړی به اعتکاف چرته کوي؟ په مسجد کې به کوي. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. وایي تاسو خپلو بیبیانو ته مه نږدې کېږئ چې په کوم وخت کې تاسو په مسجد کې په اعتکاف کې ناست. اوس سوال دا دی چې دلته راغلی ولا تباشروهن ټولو ته دا مخاطب دی، کم سړی وي که ښځه وي اعتکاف ته کینی په مسجد کې به کینی؟ دا یو سوال دی. خو دا داسې نه ده. د سړي مسجد دا ځای نه دي او د ښځو مسجد دا په کور کې به ځان له یو کمره مختص کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خیر مساجد النساء بیوتهن، د ښځو دپاره ښایسته مسجد بهترین مسجد دا د هغې کور دی. نو ګورې 2 خبرې دي په دې حدیث کې چې عایشې بیبي او حفصه بیبي او زینب رضی الله تعالی عنهن اعتکاف ته ناسو. نبی علیہ السلام خفه شو. په دې کال نبی علیہ السلام خپل هم اعتکاف ونه کړ. ولې؟ وایي تاسو په کومه طریقه ثواب ګټئ؟ نبی علیہ السلام اعتکاف ونه کړ. معلومیږي دا چې د ښځو دپاره اعتکاف په جومات کې نشته، ښځو دپاره اعتکاف په کور کې دی. او حدیث کې هم راځي خیر مساجد النساء بیوتهن، د ښځو بهترین مسجد دا د هغې کورونه دي، په هغې کې د یو کمره ځان له بیل کي او اعتکاف ته دي کښېني. د اعتکاف ډېر ګڼ شی ثوابونه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله، کم سړی چې یو ورځ اعتکاف وکړي د الله د رضا دپاره، یو ورځ اعتکاف وکړي، جعل الله بینه وبین النار 3 خنادق، الله د ده او د اور ترمنځ د ده او د جهنم ترمنځ
درې خندقونو فاصله منځ کې راولي او د یو خندق ابعد مما بین الخنادقین المشرق والمغرب، د یو خندق فاصله د بل سره د مشرق نه واله تر مغربه پورې دی. اوس تاسو اندازه ولګوئ یو ورځ اعتکاف چې کوي 3 خندقه به د جهنم نه لرې کیږي، یو خندق مشرق نه واله مغربه پورې. یو ورځ چې ته اعتکاف کې 3 پیرې به ته جهنم نه دومره لرې کیږي لکه مشرق نه مغربه پورې فاصله. 10 ورځې اعتکاف 10 پیرې به ته د جهنم نه دومره لرې کیږي څومره چې د مشرق او د مغرب دا فاصله. ته سوچ وکړه ته به کوم ځای ته رسېږي؟ جنت ته ورسېږي او که نه؟ دومره لوی ثواب لري اعتکاف کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ټوله میاشت کېناسته. ما تاسو ته عرض کړی چې روژه به راغله شد مئزره ثم لم یأت فراشه حتی ینسلخ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په روژه کې به ملا مضبوطه کړه، شپه ورځ به عبادت ته کېناسته. عایشه بیبي فرمایي ثم لم یأت فراشه، خپل بسترې ته به نه راتله حتی ینسلخ، تر کومه پورې چې رمضان تیر شوی. نو دې دپاره کوشش وکړو چې اعتکاف ته هر یو ملګری کینو. یو خدا نه چې د علاقې ذمه واري ده چې یو کس دوه به کیني که کینه ناسته ټوله علاقه مجرمه ده. بل ځای کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړی چې د الله د رضا دپاره اعتکاف ته کېناسته، د الله د رضا دپاره، د دې سړي مخکې ټول ګناهونه به الله معاف کوي او د 2 حج او د 2 عمرو ثواب به الله دې سړي ته ورکوي چې کوم سړی اعتکاف ته کېناست. یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی اعتکاف ته کېناسته دته به الله پاک د اسلام د سرحد چې کوم سړی حفاظت کوي 40 ورځې، د اسلام د سرحد چې کوم سړی حفاظت کوي 40 ورځې هغه عمره ثواب به ورکوي. او د اسلام د سرحد چې کوم سړی 40 ورځې حفاظت کوي الله پاک هغه داسې پاک کوي چې څنګه ماشوم د مور را پیدا شي پاکي، نو کوم سړی چې اعتکاف کوي الله یې داسې پاکوي لکه چې اوس د مور را پیدا شي. دا ټول ثوابونه په دې اعتکاف کې دي او دا د سنت اعتکاف کې دا ټول ثوابونه چې کوم په دې اخري عشره کې د شلم رمضان د غروب آفتاب نه مخکې تر اخره پورې چې کله سپوږمۍ یعنې میاشت راښکاره شي هغه پورې. او په دې کې فایدې څومره دي تاسو اندازه ولګوئ. کوم سړی چې اعتکاف ته ناست وي، اوس دا سړی اعتکاف ته ناست دی، سوالګیر دی، د الله در کې ناست دی، پړاوي اچولی د الله در کې، تر هغه پورې به وایي نظم تر کومه پورې چې زما بخښنه ونشي. تاسو اندازه ولګوئ چې یو شریف النسب انساني، یو عاجزه شریف النسب انسان وي، هغې کور مخې ته کټ واچې او ورته ووایې صاحبه زما دا یو ضرورت دی دا به پوره کې د الله د رضا لپاره زما د ضرورت په تا دی. 10 ورځې 15 ورځې نه یو ورځ د هغه شریف النسب کور مخې ته کښېنه، هغه په خدای چې ستا ضرورت پوره کوي تاله پیسې درکوي. موږ د الله په در کې 10 ورځې کښېنو. تاسو اندازه ولګوئ چې کوم سړی اعتکاف ته کښېني الله به د هغې دعاګانې نه قبلوي. چې یو انسان کور مخې ته، کور کې نه، چې کور مخې ته ته د یو انسان 2 ورځې نه یو ورځ کښېنه قسم په الله څنګه مطالبه چې کې ابه سوال خلکو نه به راوالي خو تاله به درکوي ستا مطالبه به قبلوي. او دا الله په در کې ته 10 ورځې کښېنې الله پاک به ستا دا سوالونه او ستا دا ضرورتونه، ستا دا بیماریانې، ستا دا مشکلات، دا دنیوي ګرانیانې دا به ختموي نه او که نه به ختموي. بل یو فایدې ته وګورئ. کم سړی چې اعتکاف ته کښېني دا به د یو مونځ نه پس د بل مونځ انتظار کوي. یو مونځ چې کېږي د بل مونځ انتظار به کوي. او حدیث کې راځي لا یزال احدکم فی الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وی تاسو کې کم کس چې د بل مونځ په انتظار کې کښېني د دې 2 مونځونو په منځ کې چې څومره فاصله ده څومره وخت دا ناست دی دا به هم په مونځ کې شمارلی کېږي، دا به هم په مونځ کې شمارلی کېږي. کم خلک چې د بل مونځ د بل جمع په انتظار کې کښېني نو دا ثواب به چا ته ملاویږي؟ دا اعتکاف والاو ته ملاویږي. ولې چې خاص اعتکاف والا داسې سړی دی چې هغه یو مونځو کې د بل مونځ انتظار کې ناست دی په جومات کې، نور خلک خو بهر وځي که نه.
دریم نمبر کم سړی چې اعتکاف ته کینی دا به مونځ اکثر بلکې ټول منځونه به د جمع سره کوي. احادیثو کې راځي په جامع مسجد کې یو رکعت په جامع مسجد کې دا په 500 باندې دی یو رکعت. 4 رکعت فرض مونځ کې د دې ثواب 2000 رکعت عمره شو. 2000 رکعت عمره شو. یو مونځ فرض مونځ دا په 27 باندې دا 2000 ضرب 27 54000 منځونو 54000 رکعتونو ثواب پتا ته ملاویږي. بیا په روزه کې یو فرض دا په یو باندې دا 54000 ضرب 70 دا شو 37,80,000 رکعتونو ثواب پتا ته ملاویږي. نو دا چاته ملاوي دي شي؟ دا صرف اعتکاف والا ته ملاوي دي شي. ولې چې هغه داسې کس وي چې د هغې دا 10 ورځې مسلسل د جمع سره دا مونځ کوي. او په رمضان کې خو تاسو اورېدلي چې یو فرض یو باندې ده. بله فایده د اعتکاف والا دا ده چې دې کې به الله پاک د فرشتو صفت پیدا کوي. فرشتو دا صفت دی لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. الله چې کوم حکم هغه ته کوي هغه حکم مني او د هغې خلاف کار نه کوي. نو دا 10 ورځې معتکف ناست دی صرف د الله حکم مني. الله به پکې د فرشتو صفت پیدا کی او د فرشتو صفت دا دی چې هغه معصومین دي د ګناه نه پاک دي. الله پاک به دا سړی د ګناه نه پاک کړي. څومره لوی فایدې دي دا هر سړي ته نشي ملاوي دی. دا هغه سړي ته ملاویږي چې کوم سړی اعتکاف ته کینی. یو بله فایده یې درته بیانوم. کوم سړی چې اعتکاف ته کینی هغه سړي نامه به الله پاک په علیین کې لیکي. ابو داود شریف یو حدیث را نقل کړی دی. ابو داود شریف دا د احادیث یو کتاب دی. هغې کې راځي چې کوم سړی د یو مزد د بل مزد انتظار کوي په دې انتظار کې ناستي الله پاک به د نامه په علیین کې لیکي. د نیکو خلکو چې کوم رجسټر آفس دی په هغې کې به الله نوم لیکي چې دا نیک سړی دی دا جنتي سړی دی. یو بله فایده درته وښیم. کم سړی چې اعتکاف ته کینی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. الله پاک ته محبوب زینا بهترین زینا خوښ زینا دا مسجدونه دي او الله ته ناخوښ زینا بازارونه دي. نو دا سړی د الله په خوښ ځای کې ناست دی. او لسمه فایده درته دا ووایم چې کوم سړی اعتکاف ته کینی دته به الله پاک د لیلة القدر شپه نصیب کوي. ټولو کې اهمه فایده دا ده کوم سړی چې اعتکاف ته کینی د الله د رضا دپاره دې سړي ته به لیلة القدر نصیب کیږي. ولې دا به مخکې بیانو. بیا کوم سړی که دا یو خو به دا عبادت کوي دا 10 شپې به مکمل عبادت کوي. نو چې عبادت یې وکړه نو لیلة القدر خو په همدې 10 شپو کې ده که نه په تاکو کې ده. نو دا خو 10 شپې عبادت ته ناست دی. نو چې 10 شپې ناست دی نو معلومیږي دا چې د لیلة القدر شپه یې ونیوله او لیلة القدر د یو شپې ثواب دا د 1000 میاشتو نه بهتره ده. اوس که دا اعتکاف والا سړی عبادت هم د شپې ونه کي اوده شي. احادیثو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی د ماسخوتن جمع وکي د ماسخوتن مونځ په جمع سره وکي دته د نیمې شپې عبادت ثواب ملاوي. دا حدیث مو اورېدلی دی. او کوم سړی چې د سهار مونځ په جمع سره وکي دې ته د پوره شپې عبادت ثواب ملاویږي. نو دا معتکف خو د ماسخوتن مونځ هم په جمع سره کوي او د سهار هم کوي ټول شپې عبادت ثواب ورته ملو شو. دا اوده دی او د لیلة القدر ثواب ورته ملو شو. څومره فایده لري. دې دپاره هر یو کس کوشش وکړو اعتکاف ته کینو. یو خو ذمهواري ده چې په علاقه کې به یو کس یا 2 کسان کینی دا سنتي مؤکده علی الکفایه ده. او بل ثوابونو ته وګورئ څومره لوی ثوابونه لري. ګورئ چې زه یو آسان تپوس تاسو نه کوم 1000 میاشتو نه زیات ثواب په دې یو شپه ده. 1000 میاشتو نه د دې 1000 میاشتو حساب 84 سال نه زیات عبادت راځي. اوس 84 سال عمر د چا کېدی شي او تا ته الله پاک دا په اعتکاف سره درکوي دا شپه درته نصیب کوي. نو ولې موږ او تاسو نه کینو؟ بیا د اعتکاف څه شرایط دي. اعتکاف ته به کله کینو
نن 14مه روژه ده، هفتې په ورځ 18مه ده، اتوار په ورځ 18مه، پیر په ورځ 19مه، منګل په ورځ 20مه. د منګل په ورځ د غروب افتاب نه مخکې د نور د پریوتو نه مخکې به څوک چې په اعتکاف ته کیني هغه به ځان را رسوي دلته د ماښام مونځ نه مخکې، ماښام مونځ به دلته او اعتکاف کې به ډېر خیال ساتو. جماعت نه به بغیر د ضرورته نه وځو، بغیر د ضرورته څه یو داسې بیماري وي چې ډاکټر هم نشي راتلی او ډېر سختې بیا تلی شي. مخکې به جواز داسې و، مخکې به په جوماتونو کې باتروم نه و، مخکې به په بعضو جوماتونو کې جمع نه کېدلې د جمعې دا مسلې به وي نو هغې کې به اجازت و. جمیله به هم تلی شوې، جمعې جمیله او همدغه رنګې میتیازو له به هم وتی شي. اوس خو هر څه دلته شته او دا یاد ساتئ کم خلک چې اعتکاف ته کیني دا استنجاګانو ځای او دا باتروم دا له جومات نه بهر حصه کې راځي، دې کې به کوشش دا کوو چې صرف به ضرورت پوره کوو. دې کې به داسې نه کوو چې موږ تاسو کټ اچولې لکه څنګه چې کور ته باتروم له ځو کټ پکې واچو، داسې کټ به پکې نه اچو، ضرورت به پوره کوو. کله چې سړی ضرورت دپاره یو چېرته لاړ شي که نه هلته کټ نه اچوي، هغه کار وکړي ډایرکټ د خپل مقصود ته راځي. نو دغه رنګې چې کوم سړی اعتکاف ته کیني دې دوو ځایونو نه ځان ساتئ. دا کې که تا بغیر د ضرورته ټیم تیر که ستا اعتکاف کې نقصان راتلی شي او بل په اعتکاف کې چپ کېناستل دا هم صحیح خبره نشته. خبرې به پکې فضولې نه کوې خو چپ به هم نه کښېنې، د الله ذکر او اذکار به کې، چپ به نه کښېنې، تلاوت به کې. ته چې اعتکاف ته کښېنې او په دې اعتکاف کې 10 ورځې دي او 10 ختمه به کې وکړي او د یو ټکي ثوابونه څومره دي او بیا دا ټول قرآن تا ختم کو 10 پیرې ثوابونو ته صرف د قرآن ګوره. نو دې دپاره هر یو ملګری کوشش وکړو په علاقه کې چې کم ځوانان او که مشران، یو مشر نیم هم کښېنئ په کور کې زموږ او تاسو څه شی دي هسې ګرځو را ګرځو الله. نو ګوره چې جومات کې کښېنو د ژوند څه پته لګي. ډېر خلک داسې وو چې موږ سره تېر کالو دې کاله شته نشته. نو که موږ تاسو اعتکاف ته کښېنو او دا دومره ثوابونه بیان که دا زموږ په ذهن کې راشي او موږ ته الله راکړي زما او ستا بیړه پاس شوه، بیړه هم صحیح شوه که نه او که نه بیړه خو هم غرق ده. زموږ دومره ګناهونه دي چې په دې رمضان المبارک کې زموږ هغه توجه عبادت ته نشي راتلی. نو دې دپاره مشران هم کوشش وکړئ. زموږ په دې جوماتونو کې اکثر داسې یو مشر کښېني او نور ټول کشران ناسي. مشران کښېنئ، اصل د اعتکاف حق چې ادا کوي هغه مشران ادا کوي. ولې چې مشران اخوا دېخوا خبرې نشي کولی، مشران ډېر پابند وي، کشران خو ګپ لګوي. نو که چېرته مشر کېناستو او ورسره کشر کېناستو نو بیا به دا فایده هم ډېره زیاتې. ولې چې دا مشر به کشر باندې خیال ساتي، کشر به د مشر نه یریږي، د کشر اعتکاف به هم ټیک وي، د مشر اعتکاف به هم ټیک وي. نو دې دپاره کوشش وکړو علاقې نه خامخا یو څو کسان کینو د الله د رضا دپاره. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته د دې اجر راکړي او دا رمضان دې الله پاک په خیر او عافیت سره په موږ او تاسو باندې تیر کړي په عباداتو کې او ښایسته عباداتو کې. دا تقریبا 14 ورځې پاتې دي رمضان تیر شو، ښایسته عبادتو کې دا 10 شپې د مغفرت شپې دي او اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دعاګانې کوئ ځان ته چې الله زموږ بخښنه وکړي. واخر دعوانا الحمدلله.